اے د آدم بچیا تا ما سره انصاف نکو، اے د آدم بچیا تا ما سره انصاف نکو. شیطان ستا دشمنو، ستا پلاری د جنت نه وویستو، اکا شیطان لزما پکور کی زیور کو. د مسلمان سینه، د مسلمان زړه دا د الله کور دی. تا زما دشمن لزما پکور کی زیور کو، تا انصاف نکو، انصاف دی ونکو. نو دوستانو د ټولو نه لوی دشمن زمونږ ستاسو شیطان دی. دومره کوشش کوي زندګۍ کې د مرګ په وخت کې په طریقو باندې، په کومه طریقه باندې خلک گمراه کی، په څه طریقه باندې گمراه کی. اسلام چې کله کشته جوړ کړه او جوړه ورته هر څه وختل، نو خلکو قتل چې د کشته په کونه کې یو بوډا ناشته او مرګره جوړه ور سره نشته، دا ټول جوړه ختلی، ټول هر څه جوړه. نو خلکو هغه بوډا راونسو، نو علی السلام له راوستو، وی دا خو به جوړې ده، دغه سره جوړه در سره نشته. نو آدم علیه السلام ته تاسو کوښښ د شو کې کشته ته راغتلې، وی زه خو شیطان یم، دومره بدمعشي چالاکای کشته ته راغتلې، وی جی غلطی را نه وشوه، معاف میکا. وی نه معاف کوي ته دوست تاسو پریدو، موږ لاس لراغلې، وی معاف میکا. نو علیه السلام ته تاسو کو چې ته دا سړی څنګه دا انسانان څنګه گمراه کوي، دا ګور راته وخایا، بیا به معاف کم پرې بدیدم. نو شیطان و نوح علیہ السلام ته دا وی چې په دوه خبرو باندې زدا خلق ډیر گمراه کوم، په دوه خبرو، یو په حسد باندې، یو په حرص باندې. یو حسد باندې، یو حرص. حسد د شی دی چې په دې سره هغه په خپل تباشه دی. څوک؟ شیطان. آدم علیہ السلام سره حسد وکړو، آدم علیہ السلام سره حسد وکړو. نو حسد ډیره لویه بیماری ده چې دته دا شی ولی ملاو شو، د سره دا عہده ولی ده، د سره دا مرتبه ولی ده، د سره دا عزت ولی ده، د سره دا پیسې ولی دي، د ولی خوشاله ګرځي، دا حسد ده. په دې سره خلک گمراه کوم کنه. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ارشاد فرمای الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد د نیکیانې دسی خوري لکه څنګه چې ور لرګي خوري. او دویمه خبره حرص ده. بس آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ. د حرص حریص چې دومره ملاوشي، دومره ملاوشي، که حلالي که حرامي که بغلای که رشوتي که په سودي که په زنای که په هر څه طریقه چې خو چې ملاوشي. حرص دا دوه شیونه د انسان د تباهۍ دپاره شیطان وایي دا ما سره ډېر لوی ګور دی. په حسد باندې، په حرص باندې اکثر انسانان په دې دوو شیانو باندې تباه کومه، دې دوو شیانو باندې. دوستانو د شیطان ډېرې هتکندې دي. النساء حبائل الشیطان، زنانه دام د شیطان جالونه دي. په دې سره دنیا خلک گمراه، دنیا خلک په دې سره بشمار هتکندې دي د شیطان سره، او بشمار پوینټونه دي د شیطان سره. پریدي نه څوک په کومه طریقه چې مولا له د مولا په طریقه، امیر د امیر په طریقه، هر چاله د هغه په هغه طریقه باندې ورځي، داسې بېډنګ نه ورځي. په هر په پوهه باندې مطلب دی هغه ته د هغه په طریقه، امیر صاحب ته د امیر صاحب په طریقه، قاري صاحب ته د قاري صاحب په طریقه، عام سړي ته د هغه په طریقه، بس طریقه سره دا گمراه کوي. او شیطان دا ویلي لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. سلو طرفونه یاد کړي، خي طرفه برازم، د ګس طرفه برازم، د مخینه برازم، د شانه برازم. په دې سلو طریقو به دې گمراه کوم، پرېږدم بینا. دوه طرفونه پاتې دي، یو برا یو ښکته، چې لاسونه پورته کې برا یا الله ما د خپل دشمن او زما د دشمن نه وساته، او بل دا ښکته چې د خپل سر ورته ښکته کېدي. دې دوه طرفونه شیطان نشي راتلی، بل نه ښکته نه شیطان نشي راتلی، نور په هره طریقه باندې راځي. او تاسو ته وی شیطان مختلف شکلونو کې هر چاله راځي. وی کله چې سړی زنکدني او مور د مخکې نه مړی، یو سړی دغه مور د مخکې نه مړی او د دې زوی زنکدني، نو دې زوی له د مور په شکل کې راشي، د مور په شکل کې چې بچیا زه خو مسلمانه مړو ما او په ما دومره سختې تېرې شوې او دا خبرې پرېږده، خدای مدی نشته. نو چې بچی خپل مور د مور مرګ په وخت کې د زنکدن په وخت کې ویني او هغه ته خبرې کوي، نو خو وایي دا رښتیا وایي زما دا مور، زما دا مور خو رښتیا وایي. یره دا اسلام مسلمانی پرېږده، نصرانیت ډېر ښه دین دی، مسلمانی پرېږده، یهودیت ډېر ښه دین دی. د مرګ په وخت کې په مختلف شکلونو کې راځي.
مختلف شکلونو کې، مور په شکل کې، ور په شکل کې، د پلار په شکل کې. وای څوک چې دوه کارونه کوي نو مرګ په وخت کې به شیطان دغه نه تښتي. یو تکبیر اولا سره مونځ کول او دویم مسواک پابندي کول. څوک چې اهتمام سره مسواک کوي، څوک چې په اهتمام سره تکبیر اولا سره مونځ کوي، نو کله چې د مرګ فرشته راځي ملک الموت نو هغه درې کارونه کوي. یو دا چې شیطان وهي شیطان ته تښتي. دویمه دا چې ملک الموت دې سړي ته وایي چې ستا د مرګ وخت نږدې دی. او دریمه خبره دا چې دته کلمه یادوي د مرګ په وخت کې کلمه. مسواک وړکې غوندې سنت دی، معمولی سنت دی، لیکن دونه غټه فایده چې د مسواک په اهتمام سره الله پاک د مرګ په وخت کې کلمه یادوي. چلته دا د مرګ وخت ډېر سخت وي. امام رازي ډېر لوی عالم تیر شوی، تفسیر کبیر ډېر لوی جلدونو کې تفسیر لیکلی دی، او منطقي سړی او فلسفي سړی نو د الله په وجود باندې عقلي دلایل سل دلیلونه هغه تیار کړي چې د مرګ وخت راغی نو شیطان ورپسې راغی. وی خدای نشته، هغه وشته، وی تاسو څه دلیل لرئ؟ دا دلیل نه، شیطان خو دغه نه زیات فلسفي و، هغه وی دا ستاسو دلیل کمزور دی په دې وجه نه. دویم دلیل پیش کو، دریم دلیل پیش کو، څلورم پیش کو، سل دلیلونه پیش کړه. نو شیطان هغه سل واړه دلیلونه مات کړه. امام رازي پریشان شو چې نو आवाज ورته وشو، وای ورته وایا، وای زه به دلیل خدای منم، بغیر د دلیل نه الله منم. دلیل څه ضرورت؟ به دلیل منم. تاسو ما وی د مرګ وخت کې کوشش لوی علماء تاسو ته چې پیر امام احمد ابن حنبل قصه ذکر کړی و. مرګ په وخت کې شاګردان ورته ناست وي، کلمه ورته اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله لا 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 نه نه. حالت بدل شو، برابر شو. تاسو ته کو شاګردان امام سے من کی خودی وینا وچکړه چې دومره لوی محدث، دومره لوی امام، دومره لوی سره من ورته کلمه وایو، هغه وی لا 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 من کو خودی وینا وچکړه. دا څه قصه وه؟ ویل شیطان واپس راغلی او ما ته وی اے احمد ابن حنبل ما نه بچ شوې. ما ورته وی لا 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 نیم بچ، ساره پکشته تر سوچ پورا پکسای دا نه بچ کېږم. نو دوستانو دا هغه وخت نه د پیدایش نه راواخله تر مرګ پورې، او بیا په اخر کې خو ډیر زیات کوشش کوي شیطان چې دا سره د دنیا نه کافر لاړ شي، بېمانه د دنیا نه لاړ شي، سره د خپل اعوان او انصارو نه موجودي. نو دوستانو مرګ په هغه حالت کې راځي کوم حالت کې چې انسان ژوند تیری. یو سره د الله په یاد کې ژوند تیری، د الله په ذکر کې ژوند تیری. مرګ به د الله په یاد کې، د الله په ذکر کې راځي، او د شیطان نه د بچ کېدو دغه یوه لاره ده چې د الله یاد. الله پاک دې موږ ته عمل وکړو.